چې کله ستاسو پیسو ته سخت ضرورت شي او دا پته هغه چاته لګي چې چا سره پیسې دا نه وي ټکې ټکې محتاج شي او چا پسې ور روان وي د هغه نه پیسې اخلي او هغه ته پته ولګي چې ته را روانې پیسې غواړې لاره بدلوي په داسې ګمبیر حالت کې دا وظیفه دا به ستاسو ملاتړ دا به سازېږي دا وظیفه مې د مخې تېره شوه مخکې ما په دې ویډیو کړې وه او د ډېر ریسپانس ډېر زیات ښه راغلی ډېر کسان دا ویلو چې یاره زه دا وظیفه کوم او الله پاک راله ډېر زیات مال او دولت راکړو بس د الله پاک یو څلور نومونه دي دا تاسو واخلئ انشاءالله العزیز انشاءالله د مال او دولت او د رزق چابیانې دي قسم الله نو راځئ د عمل په خپله مو کوئ او خپله ګرانو ملګرو سره رشته دارانو سره ورونو خویندو سره هم شریک کړئ چې هغوی ته هم پیدا د ورسېږي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق څوک نشته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی زما د اسلام ډېرو زیاتو خوږو درنو مسلمانانو خویندورونو نن چې کومه زموږ وظیفه ده انتهایي لاجواب او انتهایي پاورفل وظیفه ده یاد ساتئ تاسو دا وظیفه کوئ چې ګرځئ بیا هم دا وظیفه کوئ چې کښېنئ بیا هم دا وظیفه کوئ بس په هر یو حال کې دا وظیفه ستاسو په خوله باندې نو یو قسم لا د مال او دولت چابیانې دي د مال او دولت خزانې دي هغه چا لوټ کړلې چې کم چا د عمل وکړو بس هغه چا ته خیر ورسېدو چې کم چا د عمل وکړو هغه سړی محرومه شو چې کم سړی د عمل دا ونه کړو انتهایی مجربه انتهایی پاورفل وظیفه ده الله پاک قرآن مجید کې وایي چې ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها الله پاک لپاره هسته هسته نومونه دي تاسو د الله پاک په دغه هسته نومونو سره رابلئ نو راځئ نن زه تاسو ته د الله پاک د یو څلورو نومونو وظیفه در کومه دا تاسو وایئ په ناسته م وایئ په ملاسته م وایئ په عقل تاسو ګرځئ کله سورلي کې وایئ په ګاډي کې موټرسایکل باندې یا موټر کې یې په کم یو حالت کې هم تاسو یې په دغه حالت کې ضرور یو پېره دا کلمات دا وایئ ترتیب به داسې شي چې یا مالکو یا وهابو یا رزاقو یا غنیو دا وظیفه شروع کړئ تاسو انشاءالله العزیز د دې وظیفې زور د دې وظیفې طاقت دا تاسو وګورئ چې الله پاک تاسو له څومره څه درکوي هغه سوالونه چې له اوسه پورې پوره شوي نه دي انشاءالله پوره کېږي به هغه مشکلات چې لا اوسه پورې ستا په سر د پاسه دي او لر کېږي نه دا به ختمېږي ورسره بس یو ځل تاسو دا عمل د زړه نه وکئ انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو هر مسله دا به ختمه کړي الله پاک مو خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته